موږ سره څه دي؟ موږ سره خو څه هم نشته. تش په نوم مسلمان پاتې شو، چاله دعوت هم نشو ورکولی اسلام راوړه. څنګه موږ اسلام له موږ چاله دعوت ور یو فرانسیسی مسلمان شو او هغه زموږ فرنچ ټرانسلیټر نه تپوس کولو، وایي ده نه تپوس وکړه تاسو د کولر پورې دا ګیلاس ولې تړلی دی؟ ما ورته ویل په ناسته اوبه څښل سنت دي، مونږ ځکه تړلی دی چې خلک به ولاړ اوبه ونه څښي. نو هغه ویل لا حول ولا قوة الا بالله. ترجمان خو پوهېدو چې دا دروغ وایي. نو ما ته وایي دا دروغ ورته ولې وایي؟ مونږ سره پاتې څه دي؟ مونږ سره خو هېڅ هم نشته. مونږ خو چې چاله اسلام دعوت ورکوو، ابوبکر دا کړو، عمر دا کړو، عثمان دا کړي، علي المرتضی دا کړي. مونږ ورته دا نشو ویلو مونږ څه کړي دي. مونږ خو دا کړي دي مساله کې ملاوټ، چیو کې ملاوټ، جون کې ملاوټ، هر څه کې دروغ، په موبایل دروغ، دلته به یو دلته روان یو دلته روان یو. زمونږ جون کې پاتې شي دي. زمونږ ماشوم دروغ، زمونږ کور والا دروغ وایي، زمونږ بچي دروغ وایي، پلار دروغ وایي، بچي به نه وایي. زمونږ ژوند کې پاتې څه شو؟ مسلمان نوم خو د سلامتۍ نوم و، د امن نوم و، د سکون نوم و. نن مسلمان خپله د نشو په ډاکټرانو ورشي دونه رش دی. 14 سینټري دي، 14 سینټري دي په ښار کې. دا آیسو والا بل ورځ یو ته لاړم 140 سړي هلکان پکې وو. 13 سال 11 سال 12 سال 9 سال ماشوم په آیسو راوړېدلی په نشه. مسلمان خو د سکون نوم و، د راحت نوم و، مسلمان خو د امن نوم و. مسلمان نن څه پاتې شو؟ والله دوه پکې پولیس والا مو آیس باندې راوړېدلي. دا وجه څه ده؟ دا کم تباهي ته مونږ پاتې شو، کومو کیسو ته پاتې شو. مفتی صاحب موجود دی، ماته ډېر څه نه وایي. خو زموږ ښار کې یو مندر دی کریم پوره کې، په هغې باندې د مسلمانانو دا نه رشي. هغه پنډت ته د دنیا خلک ناست، په ورسک روډ باندې یو ویدنوري، هغه ته د دنیا رش لګېدلی. زموږ ښار کې د سیکانو یو علاقه ده جوګنشاه کې، هلته یو ناست دی مسلمان، نن هغه ته روان دی. په کوهاټۍ کې یو عیسایي دی، کونتر یې الوزی، هغه ته د دنیا مسلمانان ښځې ناست دي. دا څه ته پاتې شو یار؟ ولې وایي د دې په دغه کې ډېر اثر وي. دا مونږ څه ته پاتې شو؟ دا څنګه تباهي طرف ته روان یو؟ مسلمان او غیرو په در ناست دی، مسلمان د غیر مسلم په در ناست دی. په انګلینډ کې یو غیر مسلم انګریز ته دعوت، انګریز څه وایي؟ زما په سوسایټۍ کې 80 کورونه دي، په 80 کورونو کې 80 کورونه د مسلمانانو دي. تاسو چې دونه کامیاب خلک یو، تاسو سره دین شته، نو تاسو پاکستان کې ولې نه کښېنئ؟ موږ پسې ولې راځئ؟ دلته خو چې ستاسو څونه راغه، د ټولو نه زیات بې حیا، بدکرداره او بې زبان هم تاسو یئ. انګریز مخامخ لګیا دی، موږ ته څه وایو؟ زموږ بچي، زموږ ښځه، زموږ لوڼه، ښځې ځان له یو تپړۍ نیولې، خاوند ځان له نیولې، خاوند په ښځه بدګمانه، ښځه په خاوند بدګمانه. یو بل ته ګوري، چا ته میسج کوي، وایي چا ته کورونه وران شو، تباه شو. نن وړو وړو ماشومانانو لمبور کړي دي او ماشومانان دې کې نښتي دي، دې کې اسره بټن د هر یو ماشوم یې پېژني چې دا د مصیبت ځای دی. کله به راویښېږو؟ بس که نه جي. الله دې دې علماو ته عمر ورکړي او الله پاک دې تبلیغ والا عمر کې برکت واچوي. بار بار زمونږ ورله راځي، زمونږ ورله پاسئ که نه، پاسئ که نه، پاسئ که نه. او مونږ وایي ځه نشته، مونږ سره ټیم نشته. مونږ سره کله اسرائیل علیه السلام هم روان کي، دا اوس یو 14 سال هلک په موټر سایکل باندې اکسیډنټ وکړو ښار کې. نو هغه یې لارش له راوړو. نو ډاکټر راته وایي، ما ورته چې ما وکتل آخري وخت و، کلمې نه شوه ویلې، بالغ و. وی ما ورته چې لا اله الا الله اله الا الله. وی هغه څه ویل پته ورته؟ هغه ویل دې خوا نه راشه او دې خوا نه راشه، دې خوا. دا شپه ورځ چې پبجي کې نښتي، دا ګیم نه دی مصیبت، دا چې په قهر یې اخته کړي وو. جینکۍ هم پکې دي، هلکان هم پکې دي، او وروره بس ډزه ډزه ډزه. هغه کلمه ونه ویل او دې حالت کې دنیا نه لاړو. دا امریکې کې چې دا واوره راغلې وه، 300 ګاډي ورلاندې وو. په دې کې داسې RDPO لګې او داسې پکې خلک هم وو چې په هغې کې جینکۍ هلکان په بد حالت کې په ګاډو کې شرابو بوتلو سره ټیپونه آن واوره کې دننه پټ او مړه شوي وو، ساتې وتې وه. مسلمان نن په دې حال مري لګیا دی. د مسلمان ځوانیانې به په دین لګې دی، د مسلمان ژوندون، د مسلمان مال، د مسلمان عزت، هر څه به په دین لګېدو. نن د مسلمان جنازه روانه ده، د مسلمان ژوند نن هېڅ څه نه جوړ.
نو زما عزتمندو دا مدارس د دې دپاره دي، دا تبلیغي محنت، دا دین خدمت، ختم نبوت، دا ټولې محنتونه دې دپاره دي چې زمونږ ستاسو ژوند کې حقیقي معنو کې دین راشي. ای زما عزتمندو الله به مسلمان له رزق تقوا سره ورکوي څو پورې چې زمونږ ستاسو کورونه د سنتو جنازې وځي. که مونږ تاسو ارپتیان یو مونږ تاسو ته به سکون نه وي، د شپې به د نشې ګولې اچي. هر کور کې ورشي یو یو دوه زنانه به پراته وي، په سر مې بوج دی او پړه مې تیاره ده، بس دا څه شی دي؟ دا ډپریشن دی، د ګناهونو نوست دی. دا نه مونږ چې نن په کم قهر باندې اخته یو، مونږ کورونو کې نن سنت نشته. د جنج په نوم نن زمونږ بچیانې مونږ روانې کړي، د ولیمې په نوم، د بارات په نوم یو ډرامې بازارونو ته بوځو. او که چاته وې ښځې تبلیغ ته بوځه، بل ورځ یو ښار کې بیان وکړو نه، خلکو راته وایي یو کس وایي یاره ډېر ښه سړی خو د ښځو تبلیغ باره کې خبره مه کوه. ما ولې؟ وایي یاره ښځې دپاره کور ډېر ښه دی. نو مې ښځې دپاره مریب نشته، ښځې دپاره ندیه ګلیم بیا نشته، او ښځې دپاره بیا پېښور یونیورسټي هم نشته. 80% جینکۍ په سینټرو کې د نشې په حالت کې پراته دي. مونږ خو تباه واچولو، مونږ خو غرق شو، مونږ نه خو مونږ خو ډېر لرې لاړو، خبر هم نه یو. زمونږ حجرې آبادې وې، زمونږ مشرانو هغوی فیصله به فیصله وه، نن جبه جبه پاتې نه شوه، رشتې وشوې، نکاح وشوې، داسې وشوې. ماته که څه خبره ده؟ مسلمان خو د ژبې پابندو، سر به کټ کېدو، ژبې نه به نه اوړېدو. نن مسلمان هېڅ هم پاتې نه شو.